أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم. دی آیت کریمہ کی بیان د یو قانونی کلی کوي چې دار و مدار د نجات د عقیده او د عمل صحیح کول دي. مناسبت مخکې آیاتونو سره واضح دی. مخکې آیاتونو کې شنایع قبایح د یهودیانو ذکر شوی وباو بغضب من الله، دا غي بد اعمال ذکر شو چې بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. چا بویلې چې دوی د دغه شان قبایح مرتکبین دي نو د دوی ایمان به منظوري کچري ایمان راوړي نو الله ویاو د ایمان د اجر او ثواب او د جنت د داخلي درو د پاره یو قانون او قاعده ذکر کړي. الله فرمای ان الذين يقينا کسان آمنو چې ایمان راوړې والذین کسان هادو چې يهوديان شوي دي والنصارى یا نصارا دي والصابئین یا آتش پرست دي من آمن بالله سوک چی ایمان راوڑی د دوی نا پا اللہ والیوم الاخر پا ورځ د آخرت وعمل صالحا عملو کی عمل نیک فلهم پشت د دوی د پارا اجرهم بدل د دوی عند ربهم پنیز د رب د دوی ولا خوف علیهم نبوی رب دوی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن دوی با غم کی هم نئی. نو الله سلور فرقې ذکر کړي. اول مومنان، دویم یهودیان، دریم نصارا، سلورم صابئین. د دې سلورو د پاره قانوني کلی ذکر کړي چې دارو مدار د نجات د دې ټولو په دوو خبرو دی. عقیده صحیح شي، من آمن بالله والیوم الاخر، عمل صحیح شي وعمل صالحا نو فلهم اجرهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دا وجود د اجر د پاره او د عدم الخوف او د عدم الحزن د پاره دارو مدار اصلاح د عقیده او د عمل دی که د هرې فرقې سره تعلق لري. نو سوال دا دی چې دا خو یو مسلمه خبره ده چې د چا عقیده او عمل صحیح هغه به جنت ته ځي او خدای به ثواب ورکوي. نو بیا یې په کلام کې ان سله راوړو. د ان څه فایده ده؟ ان خو د منکر دپاره راوړل کېږي یا د متردد دپاره. جواب دا دی چې دا خو جمله مستانفه ده که نه، په جواب د سوال مقدره کې واقع شوي. سائل سوال کوي چې یهودیان د دې قبایحو سره د دوی ایمان قبلیږي نو دا جواب او تصویر دی چې السائل کل متردد، سائل خو د متردد پشانی او د متردد د پاره تاکید مستحسن دی نو ځکه ان راوړ. ان الذين آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی والذین کسان هادو چې یهودیان شوي. هادو معنی تهودو، خلق کوئی هادا و تحودا دا کله و اذا دخل پی الیهودیتی، یهودیت کې چې څوک داخل شي نو هادا وی. هادو یهودیت کې داخل شوي دي، تهودو یهودیت کې داخل شوي دي.
یهودیانو ته یهودیان ولی وای؟ ځکه دوی د سخي د عبادت نه توبه ویستې وه. څنګه ویلو؟ انا هدنا الیک، معنا انا تبنا الیک. نو دغه نوم دوی ته کېښودلی شو یهود. دویم قول دا دی چې دوی یهوذا ته منسوب دي. یهوذا د یعقوب علیه السلام مشر زوی چې و. بیا چې عربو ته رانقل شو نو یهوز ورته نه وایي، یهود ورته وایي. لږ تصرف پکې وشو، زال په دال بدل شو. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې یهودیان د یهوذا اولاده ده، یهوذا ته منسوب دي. یهودیان خو د یعقوب علیه السلام اولاده ده، او د یعقوب علیه السلام خو 12 بچي و که نه، د ټولو اولادې ته بني اسرائیل وایي. یهوذا ته ولې منسوب وایي؟ جواب دا دی په وخت په تېرېدو سره داسې وخت راغی چې د نورو نسلونه منقطع شو، صرف د یهوذا نسل پاتې و، نو ځکه یهوذا ته منسوب دي. دریم قول دا دی چې یهودیانو ته یهودیان ځکه وایي لأنهم یتهودون وقت قرة التورات. دا د تهود نه دی، تهود تحرک خوځېدو ته وایي، او دوی چې کله تورات وایي نو داسې خوځېږي، نو ځکه ورته یهود وایي. نصاراو ته نصارا ولې وایي؟ یو کله عیسی علیه السلام پکې اوسېدو، هغې ته ناصره وایي، نو د عیسی علیه السلام منونکو ته نصارا وایي. یا دویمه وجه دا ده چې د خپلو کې یو بل سره ډېر ښه مدد کوي، تناصر، نو ځکه ورته نصارا وایي. دریم قول دا ده چې عیسی علیه السلام سوال کړی و من انصاري الله، هغوی ورته یې نحنو انصار الله، د هغې نه دوی نصارا شو. صابئین چاته وایي؟ صابئین هغه خلکو ته وایي چې خارج شي د یو دین نه بل دین ته. عرب وایي سبعه فلانون، دا کله وایي چې کله د خپل دین نه خارج شي. مؤمنانو ته به صابئین ویلي، صابي شوی معنا د پدري دین نه وتلی. او عرب وایي سبعنا ابوه، غاښ د ماشوم راووتل. اصل کې سب میلان ته وایي، میلان. سبي ته سبي ولې وایي؟ ځکه هر چا ته مایلی چې دا مې مور ده او دا مې پلار دی. عاشق تم سب وایي، ځکه دی خپل محبوب طرف ته مایلی. تاسو که هغه شعر د قصیدې ویلی، ایحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منه و مسترمی لولا الهوى لم ترق دما على طلل ولا عرقت لذکر البان والعالمی. دا ویلی که نه؟ هلته سب عاشق ته ویل شوي دي، ځکه دکې میلانی میلان. قرآن کریم کې الله سب په معنا د میلان سره ذکر کړی دی، لکه سوره یوسف کې دي اسبو الیهن واکم من الجاهلین. زبه د ښځو ته مایله شوی وی، واکم من الجاهلین، زبه د ناپوهو ناخبرو نه وی. نو اسب په معنا د امیلو سره. نو صابئین مائلین، د صحیح دین نه غلط دین ته مایلو ته صابئین وی. مصداق د دې څوک دي؟ ابن الجوزی زاد المسیر کې پکې وایي اقوال نقل کړي. دا یوه ډله ده د نصاراو، دا د ابن عباس رایه ده. سعید ابن جبیر وایي دا یو قوم ده د نصاراو نه او د مجوسو نه، دوی د آسماني دین تابع نه دي. مجاهد ابن جبر قول هم دی. سعید ابن جبیر وایي دا د یهود او د نصاراو یو مشترکه ډله ده. څلورم دا چې دوی د مجوسو په شان دي، اور ته عبادت کوي. ابو العالیه وایي دا یوه ډله د اهل کتابو د زبور وایي. قتاده وایي دا یو قوم دی چې قبلې طرف ته مونځ کوي خو عبادت د ستورو کوي. او بعضې وایي
چې دوی لا اله الا الله وایي فقط او نور د سړیتوب یو کارم نه کوي او بعضې وایي چې د هر دین نه اسانه خبرې را غونډې کړي دي او په هغې عمل کوي اسانه خبره چې کم دین کې وي نو په هغې عمل کوي سختې نه کوي دې ته سابعین وایي غلط غرض دا دی چې کافران دي غلط خلق دي الله د هغې دپاره قانون ذکر کوي من آمنا چا چې ایمان راوړو د دوی نه منهم به پکې پټ من آمن منهم بالله چا چې ایمان راوړو د دوی نه ځکه من به موصولي شي او آمن بالله دا به صله شي نو آیت به پکې ضروري چا چې ایمان راوړو د دوی نه په الله او په ورځې د آخرت او نیک عمل یې وکړو نو دوی دې دپاره اجر دی دلته اوس یو اعتراض دی چې الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والسابئین دا اسم د ان شو او دا من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فله نو دا مبتدا شو فلهم اجرهم دا خبر شو مبتدا سره د خبر نه بیا خبر د ان شو نو اعتراض دا دی چې دا من آمنا د اجر او د عدم الخوف د پاره علت جوړ شو شرط شو ورته د څلورو ډلو د اجر د پاره د عدم الخوف او د عدم الحزن د پاره شرط شی دی ایمان او عمل صحیح کول نو دا ایمان خو د هادو د نصارا او سابعین سره لګیږي چې هغوی د پاره دا شرط دی ځکه ایمان پکې نشته نو من آمنو سره خو نه لګیږي ځکه هغوی کې خو د مخکې نه ایمان موجود دی تاسو په پوه شئ دارومدار د اجر د پاره دارومدار د عدم الخوف او د عدم الحزن د پاره د ایمان جوړ کو نو ایمان خو د دې دریو ډلو د پاره صحیح دی او د آمنو د پاره خو نه دی صحیح ځکه هغوی کې خو موجود دی هغوی ته څنګه شرط کې سوال باندې پوه شئ چا جواب کړی دی چې آمنون مؤمنان باللسان مراد دی منافقین نو لکه څنګه چې د یهودیانو د نصارا او سابعینو د پاره د نجات د پاره ایمان شرط دی همدارنګه د منافقینو د پاره صحیح ایمان شرط په پوه شوي یو جواب دویم جواب چې آمنون خالص مؤمنان قلبی مؤمنان مراد دي مخلصین مؤمنان خدا یو قانونی کلی دی او قانون کلی کې موافق او مخالف دواړه ذکر کیږي الله وی کوم موافقین دی او کوم مخالفین دي چې په ایمان او عمل صالح باندې قائم پاتې شي دوی لپاره اجر معنا دا چې کوم موافقین دي چې مؤمنان دي هغوی ته چې د عزت میلاو شوی دا څه ذاتي رشته دی الله وی ما سره نشته بلکې دا ورته سره میلاو شوی د ایمان او د عمل صالح د وجه دا داسې ده چې بادشاه یو حکم صادر کی نو هغه وی وزیر فقیر او امیر ټول پکې برابر دي وزیر خو هغه حکم اسیم په ځان تطبیق کړی دی کنه خو بادشاه شي وای وزیر به منی او فقیر او امیر به منی مطلب دا چې دا د موافقین او مخالفین ټولو د پاره دا قانون دی نو ځکه امنو ذکر کړو چې څوک ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت دا اعتقاد عقیده یې سمج سوال دار چې مومن به خو ډیر سيزونه دي ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ولی ذکر کو جواب دار چې مبدی او منتها ته اشاره وکړه د اعتقاد مبدا د ایمان بالله نه د منتهای ایمان بالیوم الاخر دی طرفین ذکر کړو وسط پکې پخپل راغی دویم اعتراض دا دی چې مخکې منافقینو په وخت کې چې واقع کې چې تیر شي هغوی څه ویلې ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر هلته د الیوم الاخر سره با ذکر کړی وه دلته د ایمان بالیوم الاخر سره با ذکر نه کړه دې کې څه حکمت دی جواب دار دی کې حکمت دا دی هغه د دعوی مقام او دا د اخبار مقام دی او دعوی کې بعض ځکه مناسبه وه چې استقلال د ایمان ته پکې اشاره وه چې ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر زمونږ مستقل دي او دا خود دعوی مقام نه دی چې سابعین یا یهود یا نصارا دعوه کوي بلکې الله اخبار ورکوي نو ایمان د یوم آخر دا تابع د ایمان بالله دی
ځکه منشه د آخرت د کم ځای نه د څنګه طریقې سره به آخرت منو کومه طریقه چې د الله د طرفه مونږ ته رالیږل شوي نو ځکه یې دلته با ذکر نه کړ وعمل صالحا عمل صالحا معنی ابن عباس کوي اقام الفرائض کوي فلهم اجرهم فای داخل کړه ځکه مبتدا متضمنه د معنا د شرط لره نو په خبر کې پاره وړه دوی د پاره اجر د دی د اند ربهم پنځ درب د دی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو دو اجرونه شو یو ایجابي شو فلهم اجرهم او دا بل سلبي شو چې عدم الخوف او عدم الحزن دی نه بدی غمجنی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد کا وخت چې مونږه اخیستې وه مضبوطه وعده ستاسو نه مونږ اوچت کړی و بره ستاسو باندې کوی تور او مونږ ویلي و تاسو ته خضو چې کلک ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې مونږ درکړي تاسو ته په تورات کې بقوة په طاعت سره بقوة په رښتیاو سره بقوة په عمل سره واذکروا یاد کئ ما هغه څه پی چې په دې کې دي لعلکم د دې دپاره تتقون چې تاسو کې تقوا پیدا شي د دې ځای نه د هغې بني اسرائیلو د پلرونو د نیکونو قبایح ذکر کیږي درې خباستونه د هغوی ذکر کیږي چې کم د نبی علیہ السلام زمانه کې موجودو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې کم موجودو د هغوی د پلار نیکه درې خباستونه ذکر کیږي اول خباست نقض العهود دا بدل ته ذکر شي دویم خباست حیلې جوړی په ذبح د بقرې کې وایس قال موسی دې کې به ذکر شي دریم خباست وایس قتلتم نفسا حق خلق وجنی دا درې خباستونه دي اول خباست نقض العهود وعدې ماتی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ په وخت کې چې مونږ واخیسته مضبوطه وعده ستاسو نه میثاق هغې وعدې ته وایي چې په قسم باندې مضبوطه شوي یا پکې بل څه تاکیدي راوړل شوي دا وعده د دوی نه اخیستل شوې وه چې محافظت به علی ما په تورات کوي تورات کې چې څه دي په هغې به نگرانی کوي عمل به پې کوي دلته اعتراض دی میثاق مفرد دی او مضاف کړی دی ضمیر د جمع تچکم د ټولو نه وعدې اخیستل شوې وې هر یو نه وعده اخیستل شوې وه نو داسې ویل پکار وه اذا اخذنا مواثیقکم هر نه وعده اخیستل شوې وه جواب دار ټولو نه بیله بیله وعده اخیستل شوې وه خو مضمون د وعدې یو گویا کې یوه وعده ده نو ځکه میثاق مفرد ذکر وی خو بدلې خو یو خبره خو یوه وکړه ورفعنا فوقکم الطور مونږ اوچت کړی و بر ستاسو نه کوی تور غر ته وایي درې اقوال دي پکې یو دا چې دا غر و د فلسطین د غرونو نه دا د ابن عباس قول دی دویم قول د قتاده دی هغه وایي دا داسې غر و چې دوی د هغې په ویښ کې اوسېدل دریم د مجاهد قول دی هغه وایي الجبل الذي تجلى له ربه چې رب پې خپله تجلی کړې وه دا غر یې د ورته بیخ نه راویستی او د دوی په سر یې ودرولی و سورة الاعراف 180 کې تذکره ده وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ تور په کلام د عربو کې جبل ته وایي ابن قتیبه وایي تور په سوریانۍ کې غر ته وایي او ابن عباس وایي هغه غر چې په هغې کې شینکۍ شنې ګیاګانې وغیره پکې هغې ته تور وایي او چې شنې ګیاګانې پکې نه وي نو هغې ته جبل وایي تور نه وي
تور هغه غر چې شنې ګیاګانې پکې. دا غر پې ولې راوچت کړی و؟ دا تورات احکام راله دوی پکې چنان او چنین کولو. دا خو ډېر ګران دي، په دې بس څوک عمل کوي او بس قصې پکې شروع کړي. الله تعالی غر راوچت کړه، ملایکې ته حکم وکړو بلای پې بره نیولی دی چې منی که نه درغې به دوی په سجده پرېوتل داسې یوه سترګې یې لاندې کړه، یوه یې بره دی غر له یې کتل چې اوس راونغی. اوس دقه شان سجده په یهودیانو کې رایجه ده. دقه سجده چې کوي نه دقه شان سجده وي، نیم سر لاندې کې نیم بره اسمان لګي. تاسو باندې به اعتراض وارد چې دا خو اکراه شوه. اکراه په دین کې، په دین منلو کې اکراه شوه، زبردستی او جبر باندې پې ومانه. او قرآن کې الله وایي لا اکراه فی الدین، په عقیده کې اکراه نشته. دا خو په اکراه وکړه. جواب دا دی چې یو اکراه په عقیده کې ده او یو د باغی باندې اکراه ده. باغی عقیده کې په کافر باندې اکراه نشته چې ته خامخا مسلمان شي، دا نشته. خو چې مسلمان شه منون کې شو او هغه حکم نه مني نو بیا پې سخته نه سخته سزا ورکولی شي. دوی خو احکام منلی وو که نه، دوی خو مؤمنان وو، د موسی علیه السلام تابعدار وو، او بیا د تورات احکام نه منل نو باغیان شو. نو باغي دپاره خو سخته سزا په حکومت کې ده. په ټول حکومتونو کې د باغي دپاره څومره سخترینه سزا یي، نو ځکه دا سخته سزا دوی دپاره منتخب کړه چې غر پې اوچت کړه، بغاوت یې کو. بقوتن، قوت درې معنا دي: طاعت، صدق، عمل بما پی التورات. بعضی تفاسیر معنا بجد و اجتهاد، په طاقت او کوشش سره. وذکروا ما فی، دې کې چې سدي هغه یاد کړئ لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو متقیان جوړ شئ، د ګناهونو نه ځان وساتئ. نو دا وعده د دوی نه اخیستل شوې. دوی دې وعدې سره بیا څه وکړو؟ نو الله بیان کوي ثم تولیتم من بعد ذلک، بیا تاسو مخ واړو پس د دینا. فلولا فضل الله علیکم، کچره نوې فضل د الله تعالی پتاسو، ورحمتو د الله مهربانی نوې پتاسو، لکنتم نو ګرځیدلی به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه د دنیا په عقوبت سره. ثم تولیتم، دی که بیان در نقض العهد دی. اعتراض بوارد چې ثم هم د تراخی د پاره راځي. من بعد ذالک، دا بعد ذالکم رستوالی ته وایي. نو دا خو کلام کې تکرار راغی او تکرار خو ښه شی نه دی که نه. بیا تاسو به اورېدلی من بعد ذالک، بیا د دینا، پس واورېدی تاسو پس د دینا. جواب دا دی چې ثم کې تاخیر د میثاق ته اشاره ده چې نقض العهد کله شوی د میثاق نه وروسته شوی، او من بعد ذالک کې اشاره ده تاخیری زمانی ته، تاخیری زمانی ته. فلولا فضل الله علیکم، لولا د پاره درې حالات دي. لولا که په ماضی داخل شي نو معنا به توبیخي زورنا. لولا که په مضارع داخل شي نو معنا به تهزیزی تیزول. دریم لولا که په جمله اسمیه داخل شي نو امتناعیه وي. دلته په جمله اسمیه داخله شوې ده نو امتناعیه ده. خسران نه دی راغلی ځکه فضل د الله او رحمت د الله موجود دی. لولا علی لهلک عمر، تاسو ویلی دي کنه. سوال داره چې خسران خود دوی کې شته دی، نو بیا که د الله فضل او رحمت نه وی نو تاسو به خاسرین وی. نو دوی خو خاسرین دي کنه. جواب داره چې د خاسرین نه معنا ده د حالکین فی الدنیا به وی. خاسرین مراد حالکین فی الدنیا دی، حلاک فی الدنیا خو دوی ته نه دی متوجه شوی. فضل نه څه مراد دی او د رحمت نه څه مراد دی؟ فضل نه مراد تاخیر د عذاب دی.
د رحمت نه مراد امحال دنیوي دی، دنیا کې مهلت ورکول. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دیات کریمه کې بل شناعت خباست د دوی ذکر کوي. هغه دا دی چې په ارتکاب د محرماتو کې به هیلې کولې، په ارتکاب د محرماتو کې. دا داود علیہ السلام زمانه وه، یو قوم د سیند په غاړه آبادو ایله مقام کې، هغوی د کبانو د نیولو شوقیانو. د خدای د طرفه حکم راغی چې خالی ورځ مقدسه ورځ ده، لکه مونږ ته چې جمعې ورځ مقدسه ده، خالی په ورځ به د کبانو ښکار نه کوئ. هغوی ویل ټیک شو. څه خلک پکې راپاڅېد او یې هیلې جوړې کړې، د خدای د حکم پسې استهزا شروع کړه. غټ ډنډونه جوړ کړل د سیند په غاړه، او د جمعې په ورځ یا د زیارت په ورځ بعد د خالی په ورځ به داسې چلو کو چې دا کبان با دا به د ډنډ له دیکه کول، ور دیکه به یې کړه. بیا به نری غوندې لاره جوړه کړې وه، لاره به بنده کړه، کبان به ډنډ کې پاتې شو. خالی ورځ به چې تېره شوه نو دا کبان به یې راواخیست. بعضو به پکې داسې چل کو نوجوانانو، کب به یې راونیو، شاته لکۍ پورې به مضبوطه رسۍ ورپورې وتړله، هلته به یې میخ وواهه او غټ تار اب هلته پړقېده په اوبو کې. خالی ورځ به چې تېره شوه نو تار به یې راکش که، کب به یې راونیو. مختلفې حربې یې وکارولې د دې کبانو د نیولو دپاره. نو درې قسمه خلک جوړ شو. یو قسم داسې و چې مرتکبین د دې غلطو کارونو، یو قسم مانعینو او یو قسم ساکتینو. د خدای عذاب راغی، په ساکتینو هم راغی او په مرتکبینو هم راغی. او د دعوت والا خلک چې دعوت یې کاوه نو هغوی پاتې شو، خدای بچ پاتې کړه. الله وایي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، او قسم دې په تحقیق سره تاسو پیژنئ هغه کسان چې تجاوز یې کړی و ستاسو نه په سبت د خالی په ورځ. فقلنا لهم، پس مونږ وویل هغوی ته کونو شئ قردة، بیزوګان خاسئین ذلیلا. ولقد کې دا لام جواب قسم دی، اصل کې داسې دی وعزتی لقد علمتم. علمتم کې دا علم په معنا د معرفت سره دی، ځکه متعدي شوی دی یو مفعول ته چې الذین اعتدوا منکم فی السبت. او دا منکم حال دی د الذین اعتدوا نه. تاسو پیژنئ هغه کسان چې تجاوز یې کړی په داسې حال کې چې ستاسو نه دي، او تجاوز یې کړی دی په سبت. دا په سبت دا متعلق دی تر اعتداء پورې. تاسو یې پیژنئ. دلته به اعتراض وارد شي چې تاسو یې پیژنئ، دا خطاب چاته دی؟ مؤمنانو ته دی، یا هغه بني اسرائیلو ته چې د نبی علیہ السلام زمانه کې موجود و. نو تاسو بی آیانهم پیژنئ. حال دار چې بی آیانهم خو هغوی نه پیژندل چې پلان کې او پلان کې و. جواب دار چې دلته عبارت په حذف د مضاف سره دی. تقدیر د عبارت داسې دی ولقد علمتم اعتداء الذین اعتدوا منکم، په تحقیق سره تاسو پیژنئ تجاوز دغه کسانو چې تجاوز یې کړی او ستاسو نه تجاوز پیژنئ. نو مضاف پکې پټ شکن. یا دیم تاویل چا داسې کړی ولقد علمتم احکام الذین اعتدوا منکم،
په تقی سره تاسې پیژنئ احکام دا کسانو چې تجاوز کړی اوس تاسو نه په سبتې د خالی په ورځ فقلنا لهم پس منګ ویلي دوی ته کونو شی قردتن بزوګان خاسئین ذلیلا خاسئین الخاسی په لغت کې څه ته وایي المبعد ذلیلا ځکه د عزت د ځایونه نه لري قرده بیزوګان او یو روایت دا هم دی چې سپینګیرو نه خنزیران جوړ شو د ځوانانو نه بیزوګان جوړ شو خدای حکم یې مات درې ورځې ژوندي وو بیا مړه شو دا اوس بیزوګان چې دي دا د هغه نسل نه دی ځکه چې د ممسوخ مسخه چې شي نو د هغې نسل ختمیږي د هغوی نه مخکې بیزوګان موجود نو دا پخوانی خپل نسل دی فجعلناها نکالا پس منګه وګرځو دا عقوبت عبرت لما د هغې چا خلکو دپاره بین یدیها چې د دوی د لاسونو د وړاندې و یعنې موجودین پی زمانهم وما د هغې خلکو دپاره خلفا چې د دوی نه وروسته راځي وموعظة او نصیحت شو للمتقین دپاره د پرهیزګارانو فجعلناها کې دا ضمیر عقوبت ته راجع دی نکال عبرت ته وایي لما بین یدیها لمن بین یدیها ما خود غیر ذویل قولو دپاره استعمالي ما په معنا د من سره ځکه تاسو ویلې ما او من یو د بل په ځای کې استعمالېږي که نه والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها دلته دا ما په معنا د من سره ده که ما بین ایدی هغه خلق دی چې دوی زمانه کې موجود وما خلف هغه خلق دی چې وروسته موجودیږي ټول پکې راځي او موعظه ده د متقیانو دپاره متقیانو دپاره موعظه ده موعظه څه ته وایي هغه څه ذکر شي چې خلکو زړونه نرم کي که ثواب یو که عقاب دې ته موعظه وایي متقین مراد مؤمنین دي من امت محمد صلی الله علیه وسلم هغې دپاره موعظه ځکه د امت محمدي ته چې داسې هیلې ونه کړي هیلې اوس ملایان هیلې جوړه یار څه دپاره هیله به کوي هیله دا خانه د اسقاط شریف هیلې کوي کتلیم دي که نه د اطرافو کې د اسقاط شریف هیله او داسې ملایان ورپورې نښتي ځکه 50 کاله دا کار کړی چې اوس ورته وایي دا کار دی غلط دی نو هغه خلکو له ویلی شي چې دا غلط دی خلک به ورته وایي دا تا چې کاو دا اوس ایمان غواړي چې مضبوط ایمان یې خلک ویلی شي که نه چې زه نه وم پوه شوی اوس پوه شوم دا اوس بده خبره نه ده کوم دلته یو ملا اوس وفات شوی دی سپین ږیری ما ورته لکه دا څه کې دا خو نه ده جایز ما ته اوس راپسې یو 3 رکاته مونځ خلک کوي بیا به یې راپسې نه کوي مل بالکل دې نه کوي ته حق بیانوئ هېڅ خبره نشته د هغه پکې ډېره پیدا وه بس مړی بچه وشو نو بس جیب به یې ور ډک لږ لږ به په خلکو تقسیم کړي چې څه به پاتې شي ټولې به یې دله ور واچول ډېره فایده یې پکې وه نه دا په دې اطرافو کې ګورئ یو سنت او یو بدعتي فرق پکې دا دی چې سنت آفاقي په ټولې دنیا په مسلمانانو کې د سنتو یوه طریقه او بدعت علاقه‌یي د یوې علاقې یو شان رواج د بلې علاقې بل شان د بلې بل شان د بلې بل شان دې ته بدعات وایي وم پېژنده فرق پکې څوک په ټولې جنازې په خلکو باندې پیسې تقسیموي بعضې وطنونو کې دا رواج دی او بعض ورته خدای مو بخه دا کښېنئ دا دایره به وکړو او مړی ایښی یو بس بیا پکې قرآن شریف ګرځئ که نه یو پکې تاویږي دا سوچه بدعت دی د دین کې د دې هېڅ حیثیت نشته فقهاو چې لیکلی دی هغې او د دې په منځ کې دومره فرق نه دی لکه د دیز او د اسمان دومره فرق دی لکه د دیز او د عرش په منځ کې چې څومره فاصله ده دومره فرق دی وایي فقهاو لیکلي دي نور العزا لیکلي دي شامل لیکلي بحر الرائق لیکلي دي او پلان کې لیکلي نو دا خو موږ منو که نه چې هغې څه لیکلي هغه دي ده دا مړی هغې ته حساب شوی چې څومره منځونه او څومره روجې ته قضا شوي دې ته حساب شوی مړی فقیر دی دا ناس پکې فقرا دي او چې ور دی که دا تملیک حقیقي دی که هغه یې وتښتوي نو بیا یې وهې که نه یې وهې دا پکې شته دا چې دا خبره کې خلک اسقاط شریف نه مني
او په دې باندې د مولیانو اجماع ده چا د کامې ټولو مولیانو په اجماع کړې ده یو مولا ویلي په دې د امت اجماع ده مل څنګه وایي د کامې ټولو مولیان وایي چې شته د کامې مولیانو د اجماع امت ویلي نو دا بدعات دي ګورې دا بالکل ناروا خبرې دي په دې مړی نه بخل کېږي نه پې سړی ښه سړی کېږي بس مالدار پکې کینې هغه مولا به آواز وکړه اوس وفات شوی دی خدای به ورسره حساب کړی د دې خبرو هغه به ویل کینئ پکې ما یو ورځ ورته ویل دا مالدار دي وایي خیر دی بل چاله به یې ورکړي بل چا نه څوک مطلب و همزانې مطلب همدله به یې بیا ورکوي بل چاله به یې ورکړي دلته یو مولا ما سره لانجه وه چا ورته ویلي و چې دی اسقاط شریف نه مني زه د فقهاو اسقاط منم خو زمونږ د دې پښتنو په دې علاقو کې چې څنګه رواج دی هغه نه منم او فقهاو هغه مباح منم چې مباح دی فرض واجب سنت مستحب دا شی نه دی صحیح شه چې مړي وصیت نه یې کړی او مال ته نه یې پاتې نو دا یو مباح عمل دی که چا وکړه په صحیح طریقې سره نو مولا و موږ مولیانو راغونډ شوي وو که نو په یو خبره باندې په بعضې مسایلو باندې مشوره وه نو هغه مولا موږ ته ما ته وویل نیغ په نیغ یې راته تا سره زمونږ اتفاق بالکل نشي راتلی ما ورته ویل ولې وایي ته اسقاط ته بدعت وایي او زه ورته عبادت ویم نو ما ډېره حوصله وکړه که نه څه مې ورته ونه ویلې ما ورته زه صحیح ده ښه خبره ده دا خو جوړېږي ته ورته عبادت وایي عبادت خو فرضي واجبي سنتي مستحبي د عبادت خو دا څلور قسمونه دي که دا عبادت چې ورته وایي نو ته اسقاط ته یو حکم شرعي وایي او حکم شرعي چې ثابتېږي په دلیل شرعي سره به ثابتېږي دلیل شرعي قرآن حدیث اجماع او قیاس ته ما ته اوس دا ثابته که چې د عبادت په دې څلورو قسمونو کې دا ستا اسقاط کم یو عبادت دی دا ستا والا دا ته چې کم ته عبادت وایي بس سړي خوا دې خوا چې جګړه را سره کوله څه خو ورتلل نه که نه بل سړي رانه بیا خلاص که بس مزوره کې که زه پوه شم چې څه خو ورځي هسې نه خو یا درېیم راته وویل یو بل و دلته چا صدقه کړې وه طالبان هم را سره و نو هغه را سره رانواله که ما ته وایي ته دا اسقاط ولې نه منې زمونږ د خلکو کې دا رواج دی نو بس اول انکار ما د دې شي نه وکړو چې دا صحیح نه دی نو زمونږ دا خلکو خپلوانو نو داسې مولا به راوستو چې هغه به اسقاط مانه نو زما دغه ته به یې ودراو خپل خلک خو چې هغه همداسې کوي که بس را به سره راوستی او هغه ته وایي دا مولوي صاحب اسقاط نه منې ولکه وایي ته اسقاط ولې نه منې ما ورته زه اسقاط شریف منم دا ستاسې اسقاط شریف نه منم داسې چل دی زه ورته خبرې کوم دی بس هغه له خو څه ورځي نه نو ما ته وایي څه پیدا نه خو یو 200 روپۍ به درکړي موبایل کارټ به پې والي قسم په الله دی چې آخري خبره دا وه هېڅ دلیل نشته هېڅ دا کم چې دا بدعت والا مولیان دي قسم که ورسره هېڅ دلیل هېڅ پلانکي داسې کول او پلانکي مولوي صاحب داسې کړي دي پلانکي شیخ صاحب دا کړي دي او پلانکي که نه په مړو باندې به حوالې ورکوي هغه خو ژوندي نه خبر له ورشي سړی ورته پوښتې وکړي چې تا ویلي دي پلانکي مولوي صاحب به داسې کول که نه ټول ناروا خبرې دي نه دا کوشش کوئ که وسم کېده او ستاسو په علاقو کې د اسقاط شریف رواج نو دا ختم کړئ ورته همداسې صدقه ورکوئ مسجد کې ورکوئ صدقه جاریه ده مدرسه کې ورکوي صدقه جاریه ده داسې طریقې سره ګورې دا بدعت چې کوم دی دا علاقی بعضې علاقو کې د اولې ورځې خیرات کوي بعضې کې بدرېیمه کوي بعضې کې په څلوېښتي کوي بعضې کې څه کوي که نه ټولې بدعت طریقې دي خیرات د مړي پسې کوه که نه دې خو څه ممانعت نشته غاټ غوی ورپسې حلال که دا تا څوک نه منع کوي خو دا رواج مه ګرځوه چې خلک به راپورې خاندي نو دا د خلکو له وکړو که د مړي ښیګڼه دی وکړه دلته یو سړی مور یې وفات شوی و ډېر قرضونه پې و ډېر غریب و ما ته پته وه ما بیل که جدا مې کمل تراسې یوه خبر ورته کوم خلک یې غویانو پسې لیږل ملیه لکه ته خو دا خیرات کې خو د مور دپاره کې که د ځان دپاره کې وایي مطلب راته مطلب مې دا دی که د مور دپاره کې خو مور ته د 4 انو پیدا هم نه رسي ستا په دې خیرات او که ځان د ښه سړیتوب دپاره کې چې زه ښه سړی شم که نه نو بس بیا د خپله خوښه ده بس هغه سټ وکراو وایي را بس دا خلک راشي او داسې وچې خولې ځي نو بیا به راته کنځلې کوي چې څه وخوري بس مل بیا خو یو کم دی چې 2 شیخه دي چې 2 غویان شي نو بیا ډېر ښه دی صحیح ده دا جنازه به یو دا مصلې به خلکو په اوږو کړي او دا مولا دا مصله په اوږه اچولي او را روانې کتلې مې
ښه ښکاري که بد ښکاري او قرآن شریفونه به وړي مولیان موږ قرآن شریف باندې مولیان څه کوي کور ټول قرآن شریفونه نه ډک دی او دا مونځ ولې په دې سادر نه کوو چې په مصلی کوو او مولا له خو جومات کې مصلی پرته وي مدرسه کې ورته مصلی پرته وي چې چېرته دعوت وکړي ورته څوک هم مصلی ورته اچوي مولا په مسلو څه کوي اول چې زه دلته رالم او دا امامتي مې ونیوله مور راته ویل که د مړي مسله دې راوړه نو ګوره بیا به دې خیر نه وي د مړي مسله نه مړي د اول به دې خلکو راوړې ما به جنازه مو وکړه نو بس ایسته به مې پرېښوده ځای په ځای بس چېرته بوډري موډري وتښتول اوس الحمدلله په عملي ترتیب سره دا شی ورک شه خدای ورک دلته دا مصلي او دا څیزونه ده او د ښاریانو کې او د بعضې اطرافو په د اشنغر په د خلکو کې صابون وړي صابون کاټن وړي او طالبانو مولیان او اشنغر مولیان پې جګړه کوي مقتدیان ورسره تللي پټکۍ مقتدي له ورکړي چې دا ونیسه زه چورکې صابون ونیسه پټکۍ ورته مقتدي نیولی هغه خو مولیان نه یا خوندانې که دا ټول ناجایزه خبرې دي بس صحیح طریقه بهتره طریقه د صدقې د نبي علیه السلام او صحابو په وخت کې مړي کېدل که نه کېدل هغې په کومه طریقه مړي ښخ کړي دي د مړو پسې صدقه څنګه کړې ده هغه لږ کتل پکار دي فقها اقوال پکار دي د فقهاو کتابونه زمونږ کابرینو طریقه کار او د هغوی وفاتونه او د هغوی هغه د ژوند هغه طریقه کار کتل پکار دي باید موږ په هغې عمل وکړو بس موږ هېڅ د معاشرې نه متاثره شو که تاسو معاشرې ته لاړئ متاثره کېږي خو دا ته زه کویم چې متاثره نه شئ د جنازې د مانځه نه بعد اجتماعي دعا په ولاړه باندې بدعت ده دا ټولو فقهاو زمونږ احنافو فقهاو لیکلي دا د احنافو دا بریلین دا مرداران چې دا ځان له احناف وایي ابو حنیفه دی ابو حنیفه تربورانې ځان نه جوړ کړي دي موږ خو ابو حنیفه نه ډېر لرې کړي یو ځانونه مذهب باندې ډېر دغه کوي او هغوی به وایي خدای مو بخښه یو ځل الحمد او درې ځله قل هو ووایي او دعا وکوئ نو دا نه ده صحیح دا د صحابو طریقه کار نه و او نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او زمونږ فقهاو صراحت سره کړي ولا یقوم داعیا له ولا یقوم بالدعاء بیا بعض خدام ورسره علت لیکلی لانه یشبه زیادة علی الجنازه او بعضې فقهاو زمونږ بعضې فتاوو کې دا راغلي دي چې دا نه ممنوع ده او نه مطلوب ده معنا دا ده چې بدعت نه ده هغه بعد کسر صفوف چی خو بیا هم د سنتو خلاف خو ده که نه بعد کسر صفوف هم سنتو خلاف ده څه ضرور دی جنازه دعا ده که نه به دعا دې وکړه ښې دعاګانې دې پکې ورته وکړي دا غټې دعاګانې دي که نه او هغوی وایي یو بریلي دلته بیان کوو زه هم ورته تللی وم دغه جنازې ما اوس څه کوې نو چې اوس ورسره جګړه کوې غوځې نه چې ودې نه وهي که نه بیا خو هغوی طرفداران ډېر خدای شان دی جوړېږي هغوی ملګري ډېر مضبوط دي که نه به زمونږ خو بیا درنه پټېږي ولا که دې خلاص هم کړي داسې ده که نه ده د هغوی عاشقان ډېري نه هغوی چې کوم دی وایي حدیث کې راغلي دي چې دغه د یو صحابي حواله ورکوله چې هغه وایي چې کله تاسو مونځ د جنازې وکړو نو حدیث کې دي چې فاخلصوا له فی الدعاء اخلاص ورته دعا وکړئ وایي دا فاخلصوا جزا ده و اذا صلیتم شرط دی او جزا واقع وي بعد الشرط معنا دا ده چې اخلاص په دعا د جنازې نه وروسته وکړئ تاسې په دې پوه شئ بس موږ هم پکې بیا غلي شو چې ولا چې دا خو رښتیا وایي که نه تاسو پکې غلي کېږئ که نه تاسو به جواب وکړئ چې قرآن کریم کې الله فرمایلي و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله چې تا کله قرات وکړو نو بیا اعوذ بالله وایه نو فاستعذ بالله دا جزا ده اذا قرات شرط دی او جزا واقع وي بعد الشرط نو شرط خو قرات شو نو چې قرات دې وکړه اعوذ بالله وروسته وایه صحیح شوه نو بیا به څه جواب کوي بیا به وایي چې نه قرات پیل اختیاري دی او هر پیل اختیاري مسبوق بالاراده وي اذا قرات القرآن معنا دا چې کله دې اراده د قرات وکړه نو فاستعذ بالله او اراده خو د قرات نه مقدمه یې کړه نو دا استعاذه مرتبه په قرات نه ده مرتبه په چا ده په ارادې باندې ده د ارادې نه وروسته ووایه نو ټیک شوه نو دلته هم دقه شان چل دی اذا صلیتم علی المیت چې کله اراده وکړه چې مونځ په مړي وکړي نو فاخلصوا له فی الدعاء چې د دننه کې کومې دعاګانې دا په اخلاص ورته وکړئ فاخلصوا له فی الدعاء دا مراد
کوای دا چا ویلي دي نو خو بیا ورته اذا قرأت القرآن دا چا ویلي دي د دې ډېر نظایر دي قرآن کریم کې چې شرط جزا مرتب وي په شرط باندې خدا شرط به مراد فعل شرط نه بلکې اراده به مرادي فعل اختیاري وي او داسې منګړت دلایل داسې غلط دلایل به وي چې حیران بشي دې بدعتو نه ځان ساتئ کوشش کوئ نو به دا زمونږ ملیان به دا هیلې کوي او دا سقاطونه کوي نو دا ښه نه کوي ډېر سپیره شی دی خدای دې ته دا معاشره زمونږ خلاصه کړي افغانستان کې چې دا دوه خبرې وکړې چې میلاد شریف بدعت دی او یا اسقاط شریف بدعت دی نو د منبر نه دې راغورځئ هلته ټول خدای شان دی بس دا شی دی دا نوجوانان دي دا اوس ښه شو د دې دا نوجوان علما دا سپینګیري کوم علما چې دي سپینګیري پخواني خو دې یقیني چې راغورځئ خو دا نوجوانان هم اکثره داسې چې سپینګیرو نه یا د معاشرې نه متاثره شو پلانکي لیکلي دي او پلانکي به بل شی لیکلی خدای ځان له یو شی پیدا کوي نو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ یاد کا وقت چې موسی علیہ السلام ویل قوم ددتا یقینا الله مر کوي تاسو ته تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کوي غوا قالو دی ورته ویل تتخذنا هزوا آیا تنسی مونږه پټو کوکړلو شو قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل اعوذ بالله پنا نسم الله ان نكون من الجاهلین د دې خبرنا چې زشم د ناپوهانو نه د آیت کریمه مقصد دیم خباست بیانوي د اهل کتاب د یهودیانو چا هیل دی په ذبح د بقرې کې هیلې به کولې په ذبح د بقرې کې مناسبت مخ کې سره واضح ده مخ کې بیان د هیلو په استیاد په ثبت کې دلته بیان د هیلو د په ذبح د بقرې کې دا داسې چلو یو سړی و د هغه لور وه او راره ورته ویل دا لور دې ما ته راکړه هغه انکار وکړو بد دا تره یې وواجه او مړی یې راواخیسته د بل چا دروازې مخې ته یې واچو سبا یې پرې دعوه وکړه چې دی دې ما ته دیت راکړي زما تره یې وچل سړی خوشحاله و زه دی به دیت هم راکړي مالداره به شم او د تره لور هم راته پاتې خلق موسی علیہ السلام ته راغله چې دا څنګه چل دی سړي خو نه دی کړی چې دا چا دروازې مخې له پروت هغه وخت کې تورات کې حکم نه و راغلی یا د تورات د نزول نه مخکې خبره ده موسی علیہ السلام خدای ته سوال وکړ چې خدای زمونږ دا مسله حل کړي خدای ورته ویل داسې چلو کوي چې یو غوا دې دوی حلاله کړي بیا به دا مسله حل شي خدای داسې هم را ژوندی کولی شو چې حال یې ویلی وی چې پلانکي وجلی خو ذبح د بقرې پکې کوي دې کې دوه حکمت دي یو دا دی چې د بقرې عظمت د دوی په زړونو کې و ځکه ورته سامري بقره جوړه کړې وه که نه بقرې مذهبي طور به د بقرې عظمت د دوی په زړونو کې و نو چې هغه معبود چې دوی عبادت کړی دی چې هغه معبود ورته ذلیله کړي د دې په مخ کې ذبح شي دویم حکمت پکې دا و چې د مور فرمانبرداره سړی و د هغه پلار یوه سخی ځنګل ته خوشي کړې وه چې زه مړ کېږم دا دې زما بچي ته ځنګل کې محفوظه یې د خدای په حکم سره الله ته دعا وکړه چې خدای تا ته مې سپارلې ده مور ورته وایي بچیا سخی دې زوی د پلار ساتلې ده په ځنګل کې خوشي کړې ده ورپسې شه بده د دې پسې ورغی چې دا راواخیسته نو ورته راباندې سور شه دی وایي ما ته مور حکم نه دی کړی لاره کې ورته څوک راغله وایي دا په څه ورکې دا په دومره پیسو ورکوم ده چې څه ویلې نو هغې ورته د هغې نه زیات دي ویلې ده ورته ورې مور سره مشوره کوم مور ورته د خدای بنده ورکړې به دې به زیاتې خو لا ښې دي دی بیا راغی سړی ورته بیا مخې راوایي په څو ده چې مور ورته څه ویلې وقې ورته وښود هغه ورته بیا لږ نور هم زیات شه چې راکړه او ورته نه زیات نه مور راته نه دی ویلې خو بار بار به تم داسې
اخر ورته دا ملایکه خدای را لېږلې وه او ورته وایي چې داسې چل دی چې دا غوا به نه خرڅوي او به دا غوا به د بني اسرائیلو به داسې ضرورت راځي او ته به ورته وایي چې دا به هله خرڅوم چې د دې سرمن راته د سرو زرو نه ډکه هغه د مور سره د فرمان بردار و نو خدای هغه سره یو مطلب د احسان معامله کوله یو سبب یې ورته برابراو نو ځکه یې ذبح د بقرې خبره وکړه ذبح د بقرې ورته وکړه که دوی دا حیلې نه وی کړې او چینجنتوب او تعمق یې نه وی کړی نو هره غوا یې چې حلاله کړې وه د دوی مسله حل کېده دوی تعمق وکړو نو خدای ورته داسې شرایط وایي چې بس مخکې غوا ته یې ور برابروي دا واقعه چې کومه ده د دې درې حصې دي یوه وایس قال موسی لقومه یو داش دویم وایس قتلتم نفسا فاداراتم فیها او دریم فقل نضربوه ببعضها کذلک یحیی الله اصل کې اوله مسله دا د اول قصې اوله حصہ وایس قتلتم نفسا فاداراتم فیها تاسو نفس قتل کو جګړم پکې کوله دویمه حصہ دا ده وایس قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره دریمه حصہ دا ده فقل نضربوه ببعضها په حصو پوه شوئ سوال دار چې ترتیب سره حصے ولې نه ذکر کولې به ترتیب ولې ذکر کړي د دوه وجونه یا وجه دار قرآن د قصو کتاب نه دی د قصې ټوکړه ذکر کوي د حکمت دپاره غځای سره چې مناسب وي نو که ترتیب سره ذکر کړی و نو دا بیا قصص شو که نه قصص شو مستقل دا خو قصو کتاب نه دی یو دویمه وجه دا ده چې که هغه شان ترتیب سره ذکر کړی نو بیا به یو خباست د بني اسرائیلو بیان شوی چې حیلې به یې کولې په ذبح د بقرې کې اوس یې داسې طریقې سره بیان کړه چې دوه خباسته د هغوی بیان شو یو دا چې اول خو حیلې شروع کړې په ذبح د بقرې کې او دویم دا چې یو غیر مجرم سړی قتل کړ اوس دوه خباسته معلوم شو ترتیب یې بدل کړ نو طریقې کار نو خباستونه متعدد شو دا د جمهور مفسرینو قول دی د بعضې مفسرینو رایه دا ده چې دا دوه جدا جدا واقع دي وایس قال موسی لقوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره دا یوه واقعه ده وایس قتلتم نفسا فاداراتم دا بیله واقعه ده ذبح د بقرې د قتل د نفس سره د څه تعلق نشته او هغوی په دې باندې ډېر دلیلونه قایموي یو دلیل دا قایموي چې حدیث شریف کې راغلی دی چې بني اسرائیلو د غوا په تالاش کې 40 کاله تیر کړل دا غوا یې څو کاله لټوله نو که دا مړی شوی وی او دا غوا بیا لټوله نو مړی څومره وخت کې ایثار شو 40 کاله بې کفنه او بې دغه پروت و بې دفنه دا خو ممکنه نه ده تاسو په دې خبره پوه شئ دې نه معلومه شوه چې د مړي واقعه بېله ده او دا د غوا د ذبح ورته هسې حکم کړی و هغې سره یې څه تعلق نه صحیح شو دویم دا دی هغوی وایي که د قتل او د ذبح د بقرې په منځ کې تعلق راشي او دا یوه قیصه شي نو بیا خو دې کې مطلب دا چې تعظیم د بقرې راغی چې د بقرې یوه حصه ووهئ پسې یې ووهئ په دې مړي مړی به راژوندی شي دا خو د بقرې تعظیم وشو که نه توهین خو د دوی د معبود ونه شو د دوی د معبود تعظیم وشو که پې پوه شوئ بهر تقدیر د جمهور مسلک دا چې دا یوه واقعه ده اول قتل وشو بیا ذبح د بقرې د دې قتل دپاره وشوه مړی راپاسېده خپل قاتل یې وښود او بېرته مړ شو بس سړی بیا ونیو او بس هغې باندې حد جاري کړ نو سوال دا دی چې د مړي په وینا باندې کرامتن یو مړی راپاسېږي او ووایي زه پلانکي وجلی یم او بېرته مړ شي اوس نو هغه سړی به بیا وجل کېږي شریعت وایي نه د مړي خبرې ته اعتبار نشته بس هغه لاړه نور د اهل د شهادت نه دی نه اهل د اقرار دی خو موسی علیه السلام پې ځکه عمل کړی چې ده ته په وحي باندې بیا معلومه شوې وه ده ته علم بالوحي راغی چې همدا قاتل دی تاسې په دې پوه شئ نو سوال دا دی چې علم بالوحي ورته راغی نو بیا د قاتل معلومولو ته د مړي را ژوندي کېدو ته څه ضرورت و جواب دا چې دا مړی د دوی د تسلی دپاره را ژوندی مړی د دې چې د دوی تسلي وشي چې که موسی علیه السلام ورته چې پلانکی دی چا به ویلي وګوره د موسی علیه السلام ورسره څه بدي وه یا څنګه که نه دا خبرې به پکې را پیدا کړي نو الله بیان کوي وإذ قال موسی یاد کا وخت چې ویلي موسی علیه السلام لقومي قوم ددتا ان الله یامرکم یقینا الله امر کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې تاسو ذبح کوئ غوا بقره لفظ قرآن کریم کې څلور کرته ذکر شوی ماده 9 کرته ذکر ده
بقره کې دا تا د تانیث حقیقي د پاره نه ده بلکې دا د وحدت د پاره ده چې دا واحد من الجنس دی په مذکر او مؤنث دواړو باندې حمل صحیح دی قالو دی ورته ویل تتخذنا تنیسی مونږه هوزوا پټو کړلو شو هوزوا دا مفعول ثانی ده د اتخاذ د پاره نو سوال دار چې د دې حمل په مفعول اول جایز نه دی ځکه هوزو خو مصدر دی ټوقي تنیسی مونږه ټوقي خو نه نیول نو جواب دار چې اتتخذنا مهزوا بنا ته مونږ نیسی ټوقي کړلی شوي په مونږ پورې بیا حمل صحیح قال موسی علیہ السلام ورته اعوذ بالله پنانی سم الله ان د دې خبرنا اكونا چې ز شما من الجاهلین دنا پوهانونا زکه ټوقي د تبلیغ او د دعوت په وخت کې دا خود جاهلانو کار دی مدارک لیکلی دي علامه نسبی لأن الحزء فی اثناء التبلیغ من باب الجهل ځکه ټوقي کولې د تبلیغ په وخت کې د دعوت په وخت کې دا خو د جاهلانو کار دی ټوقي او مسخرې او خلک خندول دا بعضې واعظین کوي که خلک خندای دا جاهلانو کار دی اعوذ بالله ان نکون من الجاهلین او جماعت به یو مسخرې به پکې کوي او ټوقي به کتلین دي کړه ډېر ګپ چپونه لګوي چټي چټي قرآن کریم کې نور اسباب د جهلم ذکر دي د خدای په احکام بیانولو کې ټوقي اول لکه دې آیت کې چرا دیم عدم العلم بظاهر ته هم جهل ویل شوی دام سبب د جهل دی سوره بقره یو سل درې اویا یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف ګمان به کوي په دې طالبانو باندې جاهل د غنیانو د وجې د نه سوال نه پیسې به ورسره نه ظاهر لبه ګوري خطر او تازه به نو هغه به دا خیال چې دا مالدار دی عدم العلم بظاهر دې تم جهل ویل شو درم بد عمل ته هم جهل ویل شو عملی سو سورۃ النساء واللسات انما التوبه على الذين على الله للذين يعملون السوء بجهاله توبه قبل دل په الله داغي کسان د پاره دي چې بد عملونه کوي په جهالت سره بد عمل چې سړی کوي خو جاهلی کنه سلورم طلب و شرک ته هم جهالت ویل شوی سورۃ الاعراف یو صلات دیر شاید قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الها بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویل موسی موږ له خدایان جوړ کاله کده دی خلکو چې څنګه خدایان دي قال انکم قوم تجهلون تاسو جاهل خلک چې طلب د شرک کوي پنځم تمسخر بالفقراء غریبانو پورې مسخرو ته دام جهل دی سورہ هود نه اشاد وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون تاسو ګورم چې جاهل خلک چې وای دا غریبانان درنه لري ک شپږم میل ال النساء الاجنبيات پردیو خزو ته میلان دام جهالت ته سبب د جهل دی سورہ یوسف دری رشاد وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ پردیو خزو ته زمایل شم وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ زبد جاهلانو نشم قالو دی ورته ویلې او دولنا او غاړه مونږ ته ربک استاد ربنا یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ماهیا چې دا غوا څنګه دا عمر سمره دی قال انه یقول موسی علیہ السلام ورته فرمایل انه یقول یقینا دا الله وای انها بقره یقینا دا غوا دا لا پارد النزړ دا ولا بکر النزوان دا اوانم بین ذالک درمیان دا په مابین د دې سوړوالي او ځوانای کی فولو کای ما غست مرون چې تاسو ته امر کیږي پاغه سرا سوال با د پتا سو هغه دا چې ماهیه کې خو ماهیه سره خو تاسو د حقیقت د شی کیږي او دوی ته حقیقت د بقره معلوم وکړه عمر ورته نو معلوم ماهیه سره څنګه تاسو کوي
جواب دا دی چې موسی علیہ السلام دوی ته ویلې چې غوا ذبح کوي چې قتیل مقتول معلوم شي قاتل معلوم شي په دوی دومره هیبت راغی چې د دې غوا ماهیت د دوی نه ورک شو حقیقت نو ځکه ماهیت سره سوال وکړ دویم سوال دار قال انه یقول دای په مخ کې عتب ولې نه کړ جواب دار چې دا جمله مستانفه دا واقع دا په جواب د سال مقدره کې سائل سوال کوي فما قال له موسی علیہ السلام ورته څه ویلي جواب دار قال انه یقول مستانفه دویم اعتراض دا ده انه یقول انها بقره دا ان ایسه د پاره راوړ جواب دار چې دا خو مقوله ده او دا مقوله په جواب د سوال کې راغلی دا سائل خو مترددي هغه د پاره چې کوم ده تاکید راوړل مستحسن دي که فارد هغه غوا ته وای چې دا غي بچی راوړل بن شي عمر کې د سې ته رسیدلی چې بچی نه راوړي بیکر هغه ځوان ته وای چې تر اوسه بچی نه راوړي داسې زړم نه ده چې بچی بن شوي داسې ځوانم نه ده چې بالکل بچی نه راوړي اوانون درمیانه ده بین ذالک اعتراض دی بینه خو په دوو سیزونو داخله کیږي جلس القاضی بین زیدن و عمرین دو سیزونو باندې داخليږي دلته خو بذالکا باندې داخل شي جواب دار چې ذالکا نه مراد پارد او بکر دی نو دو شو کنه اوانون بین ذالکا برابر ده په ما بین د پارد او بکر کې ففلو کایما ستمرون چې تاسو ته امر کیږي پاغي اعتراض دی تمرون صله د ما ده او صله کې آیت پکاري چې موصول تراجي جواب دار چې آیت محذوب دی تقدیر د عبارت داسې دی ففلو ما تمرون به وکي هغه څه چې تاسو ته امر کیږي پاغي چې ذبح د بقره دا سوالونه کې تکرر مکوي نو سائل سوال کې دوی ورته څه ویلي جواب دار قالو دوی ورته ویلي او دولنا وغواړه مونږ ته ربک استاد ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لو نو اسد رنگ د دې غوا رنگ سده قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل انه یقول یقینا د الله وای انها بقره صفراء یقینا دا غوا د زړه فاقع اللون تیز د رنگ دا غي په زړوالی کی تسر الناظرین خوشاله کوي کتون کی چې څوک ورته ګوري د زړ رنگ د سړی خوشحالي زړ رنگ لچ ګوري نو هغه سړی خوشحالي کی دا تبای مختلفې د چا یو رنگ خوخي او د چا بل خو اکثره زړ رنگ مای لغی دار چا خوخي دیو جنا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مل لبسن نالا صفرا قل همه چې څوک زړ پانی او زړ پیزار اچي د غم به کمی ځکه الله وي تسر الناظرین زړه خوشحالي د کتون کو زړه خوشحالي زړ رنگ لګوري زړه به خوشحالي تاسو به پوښتنه چې پوښتنه زړ رنگ ډیر خوشاله دی ګوره صفرا دا سپینې جامې دا ملیانه چي دا سنت طریقه ده بهتره سپینې جامې اچول او د سپینو جامو حفاظت ډیر ګران دی که تاسو خیال کړئ په سړي باندې ذهني بوج راځي که نه ناست هر ځای کې به سوچ کې چې صداق پې ونه لګېږي په هغې کې ډېرې فایدې دي او مطلب ذهني د غم پکې خو پریشاني پکې دا چې د خیرنتوب غم به در سره او په دې نورو رنګونو کې زیړ رنگ چې کوم دی بهترین رنگ دی دلته اعتراض دی دا فاقع اللونها دا صفت د صفرا دی نو بیا خو فاقعتن پکارو کنه فاقعتن دا مؤنث کول پکارو جواب دار چې دا مذکر شوی دی د پایل د وجه نه چې لونها دی د دې مثال دار جاتنی امراتن حسنن ابوها جاتنی امراتن حسنن ابوها فاقع شدید الصفرت توي
چې میلان پکې بیاستی. نو بیا دوی څه وویلې؟ نو دا بل جواب دی. قالو دا جمله مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې. قالو دوی ورته ویلې ادعو لنا وغواړه مونږ ته ربک ستا د ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې دا غوا څنګه ده. ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوه په مونږ باندې. و انا مونږ به انشاء الله او که د الله خوښوي لمهتدون لاره موندونکي شو دې غوا ته. انشاء الله یې ویلې. ابن عباس رضی الله عنه د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دي که استثناء نه وی کړی تر اخره پورې به دوی ته وضاحت نه وی شوی. خدا د انشاء الله برکت و چې اخره کې ورته بیا وضاحت ورکړي. ښه به یې ستړي کړي به. ان البقره دا د ادعو لنا د پاره تعلیل دی، جمله معلله ده. د ادعو لنا ربک یبین لنا ما هي د دې دپاره علت. لکه وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. ان صلاتک د صلی دپاره علت دی. او دا و ان انشاء الله دا اعتزال دی د تکریر د سوال سره چې بار بار سوال ځکه کو چې ان انشاء الله لمهتدون. عذر هم پیش ان البقره تشابه علینا. د یحیی او د اکرمه عبارت داسې ده ان الباقره تشابه علینا. د بقر په ځای باقر راغلی دی. باقر اسم دی د جماعت د بقرې دپاره، ډلې دپاره، او بقر اسم جنس دی. د دې او د واحد په منځ کې به فرق په تا سره راځي. او د دې تذکیر او تانیث دواړه جایز ښه. لکه نخل شو، نخل منقعرم راغلی دی او والنخل باسقات هم راغلی دی. تذکیر او تانیث دواړه جایز دی. د باقر جمع اباقر راځي او بعضې وایي بیقورم راځي او بواقرم راځي. او بقرې ته بقره ولې وایي؟ لأنه یبقر الارض، ځکه دا ځمکه سیرې کوي. پخوا به دا یوې وې که نه په دې پټو کې تاسو که لیدلي نو دا ځمکې به په دې غواګانو باندې په غویانو باندې سیرولې، نو ځکه ورته بقر وایي. قال موسی علیہ السلام ورته وفرمایل انه یقول یقینا د الله وایي انا بقرة دا غوا ده لا ذلول کاریګره نه ده تثیر الارض چې اړوي ځمکه ولا تسقي الحرث نه خړوبوي کروندې. د کویان نه اوبه هم نه راوباسي. رټونو باندې رټونه هم لیدلي دي چې غویان پکې تاویږي او اوبه دغه کوي. مسلمة پاکه ده د عیبونو نه لا شیعة فیها نشتره خالونه پاغې باندې. لا شیعة فیها زجاج وی وشی په لغت کې خلط لونن بلونن ته وی، یو رنگ د بل رنگ سره ګډوډ کېدل. لا شیعة فیها خالونه پکې نشته چې بل رنگ پکې ګډ شوی، خالصه زیړه ده. قالو دی ورته ویل الآن جئت بالحق، اوس دې راتګ وکړو بالحق په فیصله کن خبرې سره. اوس دې راتګ په حق. دا حق نه هغه حق نه دی مراد چې په مقابل د باطل کې چې مخکې خبرې د باطل نو بیا خو کافران کېده چې پیغمبر ته داسې وایي. اوس دې راتګ وکړو په ښکاره خبرې سره، یا دلته حق په معنا د حقیقت سره. اوس دې راتګ وکړو په داسې حقیقت سره چې مونږ ته غوا جدا شوه. بس غوای واخیسته په ذبحو عبارت کې اندماج دی. غوای واخیسته او په ذبحو او ذبح یې کړه. وما کادو یفعلون، قریبه نه وه چې دوی دا کار کړی وی. دا کار خو یې کاوه نو، خو بس پکې هیر شو نو بس بیا یې وکړه. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. دا د واقع د جمهورو مفسرینو مطابق د واقع اولنۍ حصه ده، او د بعضې مفسرینو د رای مطابق دا جدا قصه ده، جدا واقع ده، ځکه په ایس سره قصه مستقله شروع کېږي. هغوی وایي نو دا به درېیم خباست شي د بني اسرائیلو چې قتل د نفس یې کړی و بغیر حقین، په ناحق یې سړی وجلی و. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کړئ هغه وخت چې تاسو وجلی و نفسا نفس. نفس په قرآن کریم کې مصدر مفرد او جمع 214 کرته راغلی دی.
فداراتم فیها بیا تاسو اختلافونه کول پدې کې فداراتم فیها اختلفتم فیها زجاج وی اداراتم په معنا د تدارعتم تدافعتم یو بل تم دکی ورکولی او خبرم یو بل ته کول تا کړی دا بل ویلې تا کړی دی چې تاسو نفس وواجه خو دلته دا معلومه نه ده چې دا نفس د مذکر و که د مؤنث وروسته فضربوه کې اشاره وشته چې دا مذکر و ځکه ضمیر د مذکر ورته راجع شي والله مخرج الله راویستونکی دی ما د هغو خبرو کنتم تکتمون چې تاسو کمې پټې کړي دي کمی چې تاسو پټوئ خدای به هغه راښکاره کوي قاتل به خدای معلوم کی فقلنا اضربوه ببعضها پس دا آخري د قصې اخرنۍ حصه ده فقلنا پس موږ ورته ویلې اضربوه ببعضها ووهئ دا سړی دا نفس هو ضمیر نفس ته راجع دی نفس خو مؤنث دی خو په اعتبار د شخص سره ورته راجع شوی فقلنا موږ ورته ویلې اضربو دا نفس ووهئ ببعضها په بعضې حصې د دې بقرې بس سړی را ژوندی شو وایي پلانکی مې قاتل دی او درز بېرته راوغورځېد صحیح خبره خلاصه شو دا خو د اول رای مطابق د اضربوه ضمیر نفس ته راجع دی او د ببعضها ضمیر بقرې ته راجع دی او د دویمې رای مطابق چې دا مستقل قصه ده وایي مستقل قصه داسې ده چې بس غوا یې حلاله کړه بس غوا لګیا و که نه په دې باندې ایز ته په دې مې بیا سړی مړ سو او بیا ورته خدای وویلې چې بس اضربوه ببعضها هغې سره هېڅ تعلق نشته بیا چې سوال پې واردېږي چې دې کې خو تعظیم د بقرې راځي که نه اضربوه ببعضها نو هغه وایي نه دلته غوا حصې باندې دا مړی نه ووهل شوی اضربوه کې ضمیر نفس ته راجع دی په اعتبار د شخص سره او ببعضها کې هم دا ها ضمیر هم نفس ته راجع دی خو په اعتبار د نفس سره مؤنث ورته راجع شي نو معنا به داسې شي فقلنا پس موږ ویلې دې ته اضربوه دا سړی ووهئ ببعضها په بعضې حصې د نفس سره لاس یې راوچت کړئ او په دې لاس یې ور ووهئ نو سړی به راژوندی شي پرې پوه شئ د هغې ته چې دا تاویل بعید نه دی جمهورو رایه غوره ده ښه چې دا یوه قیصه ده او په غوا یې وواهه او د غوا تعظیم پکې نه راځي دی کې تعظیم د غوا نه دی بلکې دا په حکم الهي باندې دا کار شوی دی نو بس مړی را ژوندی شو نو کذالک یحیی الله الموتی همدقه شان الله را ژوندي کوي مړي کذالک کې تشبیه د دقه حیات ده همدقه شان الله مړي را ژوندي کوي لکه دا مړی چې څنګه را ژوندی که د قیامت په ورځ ځکه چې یو را ژوندی کوي نو ډېر نشي را ژوندي کولی ویریکم ښیي تاسو ته آیاتي د قدرت نښې لعلکم د دې دپاره تعقلون چې تاسو پوه شئ دومره واقعات وشو بیا د یهودیانو د بني اسرائیلو زړونو کې خو به نرمي راغلي که نه الله وایي زړونه نور هم کلک شو نرمي چېرته ده زړونه داسې شو لکه کاڼو په شان بلکې د کاڼو نه هم ډېر کلک شو د کاڼې درې کیفیتونه دي او د دې په زړونو کې په دې درې کیفیتونو کې یو کیفیت هم نه راځي د کاڼې یو کیفیت تفجر دی او یو چې کوم دی تشقق دی او دریم چې کوم دی احباط من خشیت الله یا کاڼې نه نهرونه رواني او یا کاڼی داسې چې لږې وچ وي او لږې اوبه ترې را روانې شي دوه او یا دای چې د خدای د ویرې نه د بره نه راورغړي خدای د ویرې حالت یې بدل شي د دې دا درې واړه حالتونه نشته د اول کاڼي په شان هم نه دي چې ډېرې اوبه تې ځي او خلق کې خدا ته تې پیدا ورسېږي دوی ته د چا ته تې دومره پیدا هم د دوی نه رسي د دویم په شان هم نه دي چې لږ پیدا تې ورسي چې ډېره نه د دریم په شان هم نه دي چې خپل حالت یې بدل شي د بل چا دې نه بدلوي کمال نفسي دې حاصل کړي تکمیل د غیر لرې خبره ده کمال نفسي ورته نه حاصلېږي درېیمه مرحله هم نشته نو ځکه تمثیل د کاڼي درې تمثیلات پیش کوي
تشبیه د کاڼي سره ورکوي د دوی اوسپنې سره نه ورکوي ځکه اوسپنه خو اور کې واچې نرمیږي که نه او کاڼی چې اور کې واچې نور هم کلکېږي دوی هم همدغه شان دي وعیدات ورته بیانوه نرمیږي نه نور هم کلکېږي ثم قست قلوبکم بیا کلک شو زړونه ستاسو من بعد ذالکا پس د احیا د دې مړي نه فهیه دا زړونه ستاسو کالحجاره په شان د کاڼي دي او اشد یا ډېر سخت دي د کاڼي نه قسوه په کلکوالي کې وان من الحجارة یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د هغې نه نهرونه وان منها یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یشققو چې مات شي فیخرج منه الماء راوځي د هغې نه اوبه وان منها یقینا بعضې د دې کاڼو نه لما هغه دي یهبطو چې راورغړي من خشیت الله د خدای د ویرې نه وما الله بغافل نه دی الله بې خبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو څه کوئ دلته قسوت د قلب ذکر شي چې زړونه هم کلک دي سبب یې ذکر نه کړه چې ولې کلک شوي دي سبب د قسوت القلب قلوبو څه شی دي دې ته قرآن کریم په مختلفو ځایونو کې اشارې شي سورة المائده 14 آیت کې اشاره شوې ده چې نقض العهود سبب د قسوت قلب دی فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه په سبب د وعدې ماتولو باندې موږ په دوی لعنت وکړو د دوی زړونه هم کلک کړه نو زړونو کلکوالي سبب نقض العهود سورة الحدید 14 آیت زمانه ډېره تیره شي هم سړي زړه کلکېږي فطال علیهم الامد فقست قلوبهم د دوی زمانه ډېره تیره شوه نو فقست قلوبهم د دوی زړونه کلک شو فهی کالحجاره او اشد قسوه دا او په معنا د بل سره دی یا او په معنا د واو سره دی و اشد قسوه د کاڼي په شان د کاڼي نه هم د بعضو د کاڼي په شان او بعضو د کاڼي نه هم سخت او د تنویع دپاره دی یا د تخیر دپاره یا تمثیل د کاڼي سره ورکاو یا د کاڼي نه سختو سره تشکیک دپاره نه دی دلته اعتراض دی هغه دا دی چې اول تفجر ویلې بیا یشققو ویلې دې کې څه فرق دی جواب دار چې فرق پکې دا دی چې تفجر دې ته وایي چې تیزی تیزی اوبه را رواني او تشقق مات شي او په یخرج منه الماء لږې اوبه ترې راځي لږې لږې اوبه فرق پکې شته نهرونه دې جاري کېږي مجاهد ابن جبر وایي هر کاڼی چې د هغې نه اوبه بهیږي او یا مات شي اوبه ترې راتوی شي او یا د غر د سر نه را پریوځي نو ته پوه شه چې دا د خدای د ویرې نه وشو نو دومره زړونه کلک دي اوس الله جل شانه ورته وایي چې مؤمنانو ته او نبي علیه السلام ته چې د داسې سنګ دله سخت دله خلکو نه تمه د ایمان مه کوئ چې دوی به ایمان راوړي اوس 15 جماعت ته ذکر کوي د بني اسرائیلو د 15 جماعتونو ذکر کوي چې 15 جماعت ته دي دوی 15 ډلې دي الله وایي افتتمعون آیا تاسو تمه کوئ ان یؤمنوا لکم چې دوی به یقین وکړي په تاسو تصدیق به وکړي ستاسو یا ان یؤمنوا لکم دوی به ایمان راوړي لاجل دعوتکم د وجې د دعوت ستاسو نه وقد کان فریق منهم بتقی سره وایه وډله د دوی نه یسمعون کلام الله دوی به اورېدې خبرې د الله تعالی ثم یحرفونه بیا بیا بدلولې هغه من بعد ما قالوا پس دا غینا چې پوه شوي په هغې باندې وهم یعلمون او دوی پوهیږي چې دوی دروغجن دي او د ځان نه دا خبرې جوړې کړي وهم یعلمون انهم کاذبون
اپتت د آیت مقصد بیان د جماعت اولا ذکر کوي د بنی اسرائیل نه چا محرفین دي کلام الہی کې تحریف کوي اپتت پاونه کې استبهام د استبعاد ده د پاره ده یا انکار توبیخی د پاره ده او یا دا جمله تبدا په ثم قصد باندې یا په مقدر باندې چې ما بین د حمزه او پاک کې ده دسی بشي اتحسبون ان قلوبهم صالحه للایمان فتطمعون ان يؤمنوا لكم دسی ور سره وباسه تمستوي تعلق النفس بادراک مطلوب تعلقا قويا زړه تړل د مطلوب د حاصلولو د پاره په مضبوطو تړلو سره دیتا تموي او رجا دې ته وای چې زړه د مطلوب پورې و تړي خدا تعلق او تړل قوي نه رجا باندې پوښي رجا او تم فرق به جانته نو دوی داسې دي چې د خدای خبرې ووري او بیا پکې فرق دغه کوي تحریف کوي یسمعون کلام الله نه تورات مراد ثم يحرفون بیا پاگی کی تحریف کی تحریف بتغییر اللفظ لفظ بدل کی او تعویل الفاسد یا پا کی تعویل فاسد تحریف دو قسمونه دي تحریف لفظی ده لفظ واړی دی او زیر بل زیر او تحریف معنوی ده لفظ په خپل ځای خو مطلب د څه بیان کی چې خپل مطلوب ته ور نږدې کی دا یو ډله شو بنی اسرائیل کې دویمه ډله وایذا لقل الذین آمنوا دې کې دویمه ډله بیانېږي منافقین په دې کې منافقین دي هغې ته یو خبره کوي او مؤمنانو ته بله خبره کوي وایذا لقل الذین چې کله مخامخ شي دغې کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی قالوا وی آمنا مونږ ایمان راوړی وایذا خلا بعضهم الی بعض چې کله یوازې شي بعضې د دوی بعضې نورو سره قالو دوی وی بعض نور لرا اتحدثونو ما تاسو بیانوي دوی لرا بما فتح الله علیکم چې الله کلاواله راوسته ده پتاسو دې د پاره ورته بیانوي لیحاجوکم بی عند ربکم چاوی جګړو کی تاسو سره په دې خبرو باندې پنيز درب تاسو افلا تعقلون یا تاسو دا کارونه کوي او پويږئ نه منافقین دي دی بنی اسرائیل کې بعضې کسان داسې وو خپلوان و مؤمنان هغوی ته ویل بس ښه کوئ چې په ایمان په نبي علیه السلام راوړی به زمونږ تورات کې هم د ده صفت شته منافقانه به یې ورته ویلې که نه وروسته به ویلې چې زه ښه هم دوکه کړه نو هغه نورو به دې ملیانو له ویلې چې تاسو خو دې خپلوانو ته ویلې چې تورات کې د محمد ذکر شته که نه نو سبا به د قیامت په ورځ باندې دا مؤمنان بیا تاسو سره د خدای د وړاندې جګړه کوي څه به وایي چې دوی ویلې چې تورات کې شته او معنی نه نو د دوی دا خیال چې اوس موږ څه کوو دا خدای ته معلوم نه دي سبا برابر دوی شاهدي کوي نو خدای ته به پته ولګېږي اوس پې پوه شئ یا خو دا مطلب شي ګورئ اتحدثونه ما یا تاسو بیانوئ بما هغه فتح الله علیکم چې الله کولو کړی تاسو ته د علم خزانې دوی ته بیانوئ لیحاجوکم دې د وجنا چې جګړو کی تاسو سره به په دې خبرو عند ربکم پنيز د رب تاسو د قیامت پر ورځ دومره جاهلان خدای نو خبر د دوی نه څه په تاسو به بیا ګواهي کوي چې دوی راته ویل چې دا خو حق یا دا مطلب د قیامت ورځ نه ده مراد عند ربکم نه کلام ربکم مراد دی سبا چې تاسو ورته وایئ چې دا حق پیغمبر نه دی تاسو ته به وایي چې د خدای بندګانو تاسو راته نه ویلې چې دا حق دی په تورات کې دي نو دا تورات به بیا تاسو ته دلیل کې پیش کوي تورات ورته مه ښایئ چې د ذکر دی پکې عند ربکم نه به بیا قیامت مراد نشي دنیا به مراد شي ګورئ یا به داسې شي معنا اتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دوی ته بما هغه څه فتح الله علیکم چې الله کولواله راوستی په تاسو علمي لیحاجوکم دې دپاره چې دوی دلیل قائم کی په تاسو به دغه کتاب په خبره باندې عند ربکم عند کلام ربکم چې دوی دلیل قائم کی په دې باندې پنیز د کلام د رب ستاسو
دا دلیل دوی پس قائم کې په کلام د رب درته پیش کی عند کتاب ربکم در رب کتاب درته پیش کی چې تورات ده چې تاسو ویلي چې تورات کې د محمد ذکر ده چې دا حق ده. افلا تعقلون معنا اتفعلون فلا تعقلون یا اتقولون فلا تعقلون. آیا تاسو دا خبرې کوي او پوهیږئ نه؟ الله جل شانه رد کوي اولا یعلمون آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله یعلم پوهیږي ما پاوسو یسرون چې دوی پټي و ما پاوسو یولنون چې دوی ښکارا کوي. اولا یعلمون کې حمزه په واو عاطفه داخله شوی اثر کې فعل محذوب دی تقدیر د عبارت داسې دی ایلومونهم علی التحديث ولا یعلمون. ایا دوی خپل مرګري ملامت کوي په تحدیث باندې بیانولو باندې ولا یعلمون نه پوهیږي دوی چې الله پوهی دی په پټو خبرو د دوی او په ښکارا خبرو د دوی په دې دوی نه پوهیږي. دا دوه ډلې شي اوله ډله محرفین دویم ډله منافقین درېیمه ډله الامیین بې علم مریدان. پیر صاحب پسې بیا رواني کړه چې څه ورته وایي د هغې کې د بې علمه خلکو ذکر دی. بې علمه پېژنه چې ها پسې تللي دي نورې کتلي نه دي چې دا حق دی او که باطل دی بس. ومنهم بعض د دوی نه امیون ناپوهه دي لا یعلمون الکتاب نه پوهیږي په کتاب الا امانیه مگر تش ارزوګانې کوي وانهم ندی دوی لا یظنون مگر دروغ وایي. امیون ناپوه ته وایي منسوب دی ته مور ته وایي. امی ته امی ځکه وایي چې مور نه څنګه پیدا دی مقه شان د چا نه څه نه دي زده کړي بس د مور نه چې کومې خبرې زده کړي بس مقه دي یاد نور هېڅ هم نه دي امی ورته ځکه وایي منسوب الی الام. بیا لا یعلمون الکتاب دا تفسیر د امیون دی. امیین دی لا یعلمون الکتاب کتاب نه پوهیږي الا امانی جمع د امنیه ده ارزو ته وایي ارزوګانې کوي شکر دی موږ به جنت لځو او دا ښه کار مو کو دا غله ښه کارونه هم کړي دي به جنت ته به ځو که نه او دې مولیانو سره به ځو که نه او د پیر صاحب به موږ جنت ته ځان سره بوځي او به دا چل دا قیسې کوي بس نور عمل نه کوي. دیم معنا دا ده امانی په معنا د تلاوت سره څه سره تلاوت سره امیان دي معنا دا ده په ناظرې خو ورځي کتاب تورات خو په مطلب یې نه پوهېږي نو معنا به داسې شي. ومنهم بعضې د دوی نه امیون ناپوهه دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په مطلب د کتاب الا امانیه مگر تش تلاوتونه کوي د دې دلیل دا دی چې تمنا کتاب الله اول لیلة تمنا داود الزبور علی رسلی تمنا کتاب الله اول لیلة معنی تلا کتاب الله اول لیلة. او په سورة الحج ولسمه پاره کې تمنا په معنا د څه سره راغلی تلاوت سره اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته چې کله تلاوت کوي شیطان خلکو ته وسوسه اچوي فی امنیته فی اثناء تلاوتی د تلاوت په منځ کې. الله وی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم دی کې څلورمه ډله د دوی ذکر کوي د مال د وجه نه خدایي احکامو تبدیلونکي مال د وجه نه د خدای حکمونه بدلی. فویل پس افسوس ته للذین کسانو ته یکتبون الکتاب بایدیهم چې لیکي کتاب په خپلو لاسونو ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا د الله د طرفه ده په خپل لاس ولیکي او بیا وایي دا د الله د طرفه ده داسې ولې وایي لیشتروا به ثمنا قلیلا چې حاصل کې په دې باندې لږې پیسې. فویل لهم پس افسوس دی دوی ته مما دا غسنا کتبت ایدیهم چې د دوی لاسونه لیکي وویل لهم افسوس دی دوی ته مما دا غسنا یکسبون چې دوی څه کوي. ویل
لفظ د ویل قرآن کریم کې 9 کرته راغلی. خطیب شربینی رحمه الله فرمایي د ابن عباس قول نقل کړي چې ویل څه ته وایي؟ هو شدت العذاب، سخت عذاب ته وایي. دویم قول دار چې حدیث شریف کې راغلی دی الویل وادن فی جهنم، ویل په جهنم کې یو کنده ده، یهوی فی الکافر 40 خریفا، روان بی پدې کې کافر 40 کاله ویښته به نه رسیږي، دومره کنده ده. ویل مصدر ده د دې لفظ نه پیل نشته، لکه ویح، ویس، ویب، نو تسنیه او جمع نه راځي، او بعضې وایي ویلات جمع راځي، ویلات. دلته اعتراض دی، هغه دا چې ویل لفظ د آیت کې 3 کرته ذکر شو. فویل للذین یکتبون الکتاب، دویم فویل لهم مما کتبت ایدیهم، دریم وویل لهم مما یکسبون. دا خو تکرار شي، خلک یو دی ویل ورته 3 ذکر شي. ځکه دوی 3 جرمونه کړي. اول دا چې تغییر راوسته او په صفت د نبی علیہ السلام کې یو، دویم دا چې افتراء کړي و الله باندې دروغ جوړ کړي، دریم دا چې رشوت یې اخیسته و بدلونی کاوه د رشوت د پاره، 3 غلط کارونه کړي. نو 3 کرته ورته ویل ذکر شي. فویل للذین، سخت عذاب دی هغه کسان د پاره چې کتاب لیکي په خپل لاسونو تغییر کوي د صفت د نبی علیہ السلام. دا دویم فویل لهم، پس وی شدت عذاب دی دوی ته مما دا غسنا کتبت ایدیم چې دوی په لاسونو لیکي او دروغ په خدای جوړي. دا ویل په افتراء علی الله شي. وویل لهم، ویل دی افسوس دی دوی لرا، شدت عذاب دی دوی لرا مما دا مال نه یکسبون چې په دې دروغ جوړولو باندې دوی ګټي، د اخذ الرشا، رشوت اخیستو باندې دا ویل شي. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. دا 5م جماعت در بنی اسرائیلو رسیدلی خلق، بس مونږ رسیدلی یو، مونږ د پاره عذاب نشت. او که چرتم بوزینو 2 ورځې به جهنم لزو، یا به 40 ورځې زو. 2 ورځې ځکه وایي دنیا ټوله 1000 کاله ده، د 1000 کالو په بدل کې به 1 ورځ مونږ جهنم ته بوزي. یادار چې زمونږ مشرانو 40 ورځې د سخي عبادت کړی، مونږ که چېرته دوزخ له بوزي نو 40 ورځې به یو، بیا به ترې راوځو، نور مونږ جنتیان یو. وقالو دوی به ویلې لن تمسنا النار، هرگز نه رسي مونږ ته اور، الا ایاما معدودا، مگر ورځې شمیرل شوي. قل ورته وایه اتخذتم عند الله عهدا، تاسو نیولې ده د الله د وړاندې څه وعده، څه معاهده هم د خدای سره کړې ده چې 2 ورځې به ځئ یا به پکې چله تېروئ. فلن یخلف الله وعده، پس مخالفت نه کوي الله تعالی د معاهدې د ده نه. ام تقولون، بلکې تاسو منسوبوئ علی الله یا الله لرا ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ په هغې باندې. خدای ته داسې څه منسوبوئ چې هغې باندې تاسې نه پوهېږئ. خدای ویلی نه دي او تاسې ورته منسوبوئ. دا فلن یخلف الله وحده، دا فا جواب د شرط مقدره ده. ان اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله وحده، که تاسو د خدای سره څه معاهده کړي نو خدای خو د معاهدې خلاف ورزي نه کوي. ټیک ده 2 ورځې به ځئ. او ام په معنا د بل سره دی، اضراب دی، بلکې تاسو په خدای باندې تړئ هغه څه چې تاسو ته علم نشته، د ځان نه خبرې کوئ. دلته به تاسو اعتراض وارد شي. دلته وایي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده،
سورہ آل عمران سلی رشایت کی دی الا ایام معدودات التا معدودات ذکر شوی دا ولی دلتا ایام صفت معدوده راغلی دی مفرد التا دا ایام صفت جمع راغلی دا معدودات جواب دار چې ایام په معنا د جماعت سره دی نو مفرد شو تقدیرا نو جمع هم صفت راته شي او مفرد هم صفت راته شي او بل دار چې رضی وای چې جمع قلت په حکم د مفرد کې ده نو توصیف د دې په مفرد سره هم کیږي لکه دلتا او توصیف په جمع سره هم کیږي لکه التا وہ سوال دارے چې به دلته مفرد ولې ذکر کوو الته جمع ولې ذکر کړي نو الوسی روح المانی کې وای چې دا تفنن په عبارت و تعبیر دی په تعبیر کې تفنن دی یعنی عبارت رنگ او رنگ کول یو جایز دواړه دي نو کله یو ذکر کول بل ذکر کول چې تنشید د سامعینو بحالي بلا من کسب سیئا بلا نه داسي من کسب سیئتن چې سو کسبو کې د شرک وحاتت بی خطیتو ګیره واچي په د باندې ګناهونه دده فاولئک اصحاب النار پس دا کسان مرګري د اور دي هم دوی به بیا په دې اور کې خالدون همیشئ والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړی او عمل الصالحات عمل نیک کړی اولئک دا کسان اصحاب الجنت مرګري د جنت دي هم دوی به بیا په دې جنت کې خالدون همیشئ بلا من کسب سیئتن د دې عنوان د تخویف اخروی والذین آمنوا وعملوا الصالحات د دې عنوان د بشارت اخروی الله قاعده کلیه ذکر کوي دی به ویل مونږه دوزخ لنزو اور مونږ لنه رسی مگر سو رځي خدای وای د اور د تلو د نتلو دارو مدار دغه نه دی چې تاسو بنی اسرائیل بلکې دارو مدار د اور د تلو دا دی چې څوک شرک یو ګناهونه کوي به اور لذي که تاسو یو کنئ او د اور نه به څوک بچي چې ایمان او عمل صالح چا کي هغه جنتیان دي د اور نه به بچي که تاسو اوس بره ډله کې نو خپله خوښ هم ده قاعده کلیه ذکر کړه پې پوه شوئ بلا د نعم پشانه دی د ایجاب د پاره دام دی هغه هم دی خو دومره خبره ده چې بلا د نهې نه وروسته راځي د سلب نه او نعم د ایجاب نه وروسته راځي دلته مخکې سلب ذکر شو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده نو اوس وروسته بلا ذکر شو بلا څه معنا ده بلا تمسکم النار تاسو ته به اور رسیږي او همیشه به پکې یای چې څوک کسب د صحیح نه مراد شرک دی ابن عباس او مجاهد دا معنا کړی ده وحاتت بی خطیتو کبائر مراد اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او بشارت اخروی هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک اعمال کړي دا صاحب مرګري د جنت دي دوی به په دې جنت کې همې